پیغمبر علیہ السلام په یو سفر باندې روان دی. یو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روان دی ورسره. څنګه ته شو یوې ونې کې یوه جاله ولیده. په هغه جالې کې واړو واړو د مرغۍ بچي ولیدل او هغه ډېر لوی ښکلي بچي وو چې هغه یې وکتل نو ځان سره راواخیستل او ځان سره چې راواخیستل اوس هغه نه پسې مور راغله. هغه ګوري خپلې جالې کې بچي یې نه ولیدل. انداز یې ولګو اخوا دېخوا ګرځېده نو د بچي داسې ورته ښکاره کړل. هغې اخوا دېخوا ډېر چکر په ولګولو. خو صحابي رضی الله تعالی عنه هغه بچي ځان سره واخیستل روان شو. په دې میز کې هغه مور یې راغله د په اوږو باندې کېناسته. اوږې نه یې په لاس باندې را ونیوله. بچي یې ورته کولاو کړه په هغې باندې کېنوله. دا نه تله اخر یې چادر په ټولو را واړولو. پیغمبر علیه السلام ته راغی عرض ورته کوي چې ای د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم داسې یوه عجیبه تماشه مې ولیده. د مرغۍ بچي مې راواخیستل او هغه بچي ما ځان سره راوړل. مور یې اول اخوا دېخوا سره وګرځېده خو ما چې ور نه کړه په اوږې مې کېناسته. ما را ونیوله پاس مې په کېنوله. مور یې نه تلله. داسې یو عجوبه کمال مې ولیدلو. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د هغې خلاصه او مفهوم دا ده چې دې مور تا ته اول درخواست وکړو اجزانه خواست یې درته وکړو چې ګوره دا زما بچي دي بچي ما ته راخلاص کا ما ته آرام دی بغیر نه راځي. خو چې تا ونه منله ستا په اوږې باندې کېناسته درته ویې ویل چې زه دې بچو بغیره آزادي نه خوښوم. مرګ مې قبول دی قید مې قبول دی خو دې بچو خواته ما بچي چې زما په سترګو باندې قیدیان کېږي دا نشم برداشت کولی. لہذا تا ته عاجزانه درخواست دپاره راغلی وه تا دا ونیوله لاشه په هغه ځای کې دا بچي ورسره کېده او دا هم آزاده.